انتہائی واجب القدر معزز مسلمانان ورن دا اللہ رب العزت پا منگا و تاسو باندې ډېر لوی احسان دے چې اللہ رب العزت منگا و تاسو ته د ایمان دولت را نصیب کړي. مومنان دا اللہ نبی فرمائی المؤمنون کجسد واحد ان اشتکا عینه اشتکا کله. دا مومنان پشان د یو بدن دی او د بدن د یو اعضاء او د بدن د یو اندام باندې چې تکلیف وي نو ټول اندامونو ته تکلیف وي. دا دنیا دار الامتحان دے, دا دنیا دار العمل دے او د امتحان په وخت کې د انسان یا خو عزت منشي قدر منشي اکرامی اوشي او یا په امتحان کې انسان اوخرږي ذلیل شي او رسوا شي. مسلمان الدنیا او سجن المؤمن, دنیا دا د مومن د پاره قید خانه ده. د دنیا دا زندگی چې منګو تاسو په دنیا کې تیرو دا د خپل آخرت د پاره یو امتحانګاه وګڼو چې دې د پاره به تیارې کو او د امتحان خال هغه آخرت ته د محشر میدان دی. څومره انسانان او څومره زنده سر چې پیدا دي د دې تمام انسانانو د تمام زنده سر زندگی دا معلومه ده. انسان چې د مور په خېټه کې وي او په رحم کې الله دې انسان ته وجود ورکی نو الله په دې رحمونو باندې په دې ارحام د امهات باندې شاهل عبد الله لورش په ارحام د امهات باندې الله دې یو پرشتي انتخاب کړو مقرر کړی دا داغه پرشتي ته الله رب العزت او فرمائی حکم ورتو کی چې کله د یو انسان دنیا ترا تک گئی نو د انسان چې د مور په خېټه کې وجود برابر شي نو الله دی پرشتي ته حکم وکي الیکا چې د دې انسان زندگی بسم رہی لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون چې کوم ټیم مقرر دی د زنده سر د پاره په دې ټیم کې یو سکند نه څوک مخکې کېدی چې ورسته کېدی شي. دا ټول دنیا مخلوق دا به ختمېږي او په دې مخلوقاتو کې د ټول نه بهترین مخلوق انسان دی او په دې انسانانو کې د ټول نه الله ته خوښ د انبیاء علیهم السلام دي او په انبیاءو کې د ټول نه زید محبوب الله تستا او زما محبوب علیه السلام دی. رسول الله مبارک د دنیا نه فردا فرمایلا د رسول الله مبارک چې کله د دنیا نه فردا فرمایلا نو رسول الله مبارک سره په پهلې کې او پرتی وی او رسول الله مبارک په پاغه پهلې کې د لاس نوم کو او په دې خپل مخ باندې بیراخ کو د زنکدن سخت دومره زیات وا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اغیب ولوا کر با ابا اے زما د پلار غما اے زما د پلار تکلیفا اے زما د پلار دردا حضرت فاطمہ بولوا کر با ابا
وای زما د پلار غمه او زما د پلار دردا. رسول الله مبارک ورته فرمایل ستا په پلار باندې ودنن نه بعد هم به نه دا تکلیف پکې به نه راځي. نن چې ستا په پلار کم تکلیف دی دا د ژوند آخري تکلیف دی، د دې نه بعد به تکلیف نه راځي. او کله چې رسول الله د دنیا نه فرداو فرمایلا او د رسول الله مبارک دفن وشو، نو حضرت فاطمه ولاړه دا او حضرت انس دوی اے انسا زما په بابا جانم خاورې واړو. اے انسا زما په بابا جانم خاورې واړولې. لم یخشو ستاسو دی ضمیر تاسو له اجازت څنګه درکو چې تاسو د محمد رسول الله په جسد اطهر باندې خاورې اړولې. انسان پیدا د مرګ د پاره دی لیدو للموت. شاعر وی تاسو چې پیدا کیږئ نو پیدا شئ د مرګ د پاره پیدا شئ. او مرګ د مؤمن د پاره تحفه ده، تحفه المؤمن الموت. رسول الله مبارک می فرمائی د مومن د پاره دا مرګ دا تحفه او ډالۍ ده. او زما عزتمند بعضی داسې وي چې د مرګ د وجې نه هغه انسان ته مقام او مرتبه ملاو شي، خو د نورو انسانانو زړونه ورسره زخمي شي. نن کو منګو تاسو نظر اچو، 2 ورځې وړاندې زمنګ د پاکستان په دې بدبخت خاوره باندې او د په دې بدبخت خاوره کې د پاکستان د پښتونخوا په دې خاوره باندې چې د پښتنو دا خاوره ډیره بدبخت ده، دا ډیره تږې ده، دا ډیره بدنصیبه ده چې د پښتونخوا دا خاوره به په څومره وینو سیرابېږي دا پته موږ ته نه لګي. د پښتنو دا خاوره دا دومره تږې ده چې دوی د لوی لوی علماو وینې وڅکلې خو دا مړه نه شوه، دوی د ماشومانو وینې وڅکلې خو دا مړه نه شوه، دوی د تورسرو وینې وڅکلې خو دا مړه نه شوه، دی د عوامو ویني وسکلې خدا مړه نشوه، دی په جماعت کې ویني وسکلې خدا مړه نشوه. دا زمونږ د دې پښتونخوا د دې خاورې بدقسمتي ده، دا زمونږ بدنصیبي ده. او بیا موږ هغه بدبخته قوم یو د پښتنو، موږ هغه بدبخته قوم یو چې څوک راته صرف شابسي راکړي نو د تش شابسي دپاره موږ نه خدای پیژنو، نه پیغمبر پیژنو، نه جماعت پیژنو، نه منبر پیژنو، نه محراب پیژنو، نه مدرسه پیژنو، نه مناره پیژنو، نه ګیره پیژنو، نه پټکې پیژنو. بس صرف چې موږ ته څوک دومره ووایي چې پښتانه ډېر ښه خلک دی، بس موږ په دې یو چې خلک راته ووایي چې پښتون قوم یو بهادر قوم دی. موږ په دې پوهېږو چې خلک راته ووایي چې پښتانه دا ډېر تکړه دی او ډېر غیرتمند دي. اے پښتنو، اے د پښتونخوا د خاورې دي غیرتمندو مسلمانانو، سبا چې د قیامت ورځ شي او په میدان محشر کې رسول الله ولاړي او رسول الله مبارک ته په قطار باندې ستا د علاقې او ستا د دې ځمکې او سپینګیري علما ولاړي، د چا د ګیري ویښته زما او ستا د پښتنو په لاسونو کې، د چا پټکي ستاسو زمونږ په لاسونو کې، د چا سینې ستاسو زمونږ د ګولو د وجې نه غلبیل شوي.
راته وای رسول الله تبه په میدان محشر کې سوې اے د الله محبوبا کم منبر او محراب چې تا په خپل غاخونو ماتو غاخونو سنبال کړو کم میراث چې تا د حسنین په وینو باندې سنبال کړو کم منبر او محراب او کم دین چې د بلال په تودو شګو په ملاس ته سنبالو کم چې حضرت خباب په سکروټو ملاس ته کړی وا د کم دین لپاره چې د طائف په وادیو کې ته پکانو ویشتلی شوې دا هغه دین وارثان هغه ستاسو په ډک بازار کې خلکو په ګولو غلبېل کول او بے آواز دا دے چیر نامعلوم افراد پا خبت چی پوشوی دا یو لفظ اورو جی چرتا عالم وفات شی چرتا عالم شہید شی چرتا دا عالم پکور کی ویروی چرتا دا عالم سپینگیر رور اجڑی گی چرتا دا عالم بوڑا پلار اجڑی گی چرتا یو عالم بوڑای مور پچگو باندیس اجاڑی زمین عزت مندو چرتا دے عالم پکور کی معشومان یتیمانان چگی اوئے زمان دخلین دا الفاظ اورو منگا زمین عزت مندو چے نامعلوم خلق بدقسمتی دادا چه دا شرابی دا کبابی دا بدکردارا بازار کی چه اورنگے دا حقیق قاتل معلومی گی کچھ پا خبت پوشویو کچھ آمی مفتی شاہ مزائی پا گولو غلبیل کرے بس امدک کا آواز میں اوریدلے چه نامعلوم افراد کچھ آمی شیخ سے ملحق پا چڑو وحلے عمدہ آواز میں اوریدلے چه نامعلوم افراد کچھ آمی حبیب اللہ مختار نیم بدن دا اغا علوکے دے دا اغا دماغ اغا پسخان لختی کی پراتو دا آواز میں اوریدلے چه نامعلوم چرتا میں شیخ حسن جان چا پا گولو غلبیل کرے آواز میں عمدہ اوریدلے چه نامعلوم او چکل زمین عزت مند عبداللہ شہید شوے آواز عمدہ دے چه نامعلوم او چکل حق نماز جنگوی شہید شوے دے آواز دنا معلوم میں اوریدلے کوئی اثار قاسمی شہید شوے دے آواز میں دنا معلوم اوریدلے کوئی مفتی سلطان محمد شہید شوے دے آواز میں دنا معلوم اوریدلے دے او کو چرتر مٹ حق نماز شہید شوے دے آواز میں دقا اوریدلے چه نامعلوم او کو قاری الیاس شہید شوے آواز میں اوریدلے نامعلوم کو دا علماء پا منس کی بم علوتے دے او دا علماء وخی دا سپو دا قرغانو پخلو کی وے آواز میں اوریدلے چه نامعلوم او پرون نابل پرون میں دا سپنگیری شیخ استاد العلماء زینت المحدثین امام الاولیاء امام الشہداء زمین عزت مند دی اشنغر کلاو خائص شیخ قرآن والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس رحمت اللہ علیہ سار کی روتا روان دے درس لا دیار لسوت علماء ناس دی انتظار کی پدغا منبر و محراب پدغا درسگاہ کی دا قال اللہ قال رسول صداوہ سوک رو لگی دل دا قال اللہ قال رسول اغا صدای بند نکڑا اس دا قیمت دا صدا پوری بدغا صدا بین لگی پدغا زیکی دا دا شیخ دفلینا دا قیمت پوری دا خلق خاموش شولا پاکا مخلوچی دا قال اللہ قال رسول صدا لگی دلا دا قیمت دا صدا پوری اغا خلق خاموش اکریشوا نن دا جمعی ورز دا کم منبر باندی چی بے ناس تکولا او امت تے دا رسول اللہ تعلیمات بیانول نن اغا منبر شتا خدا زمین عزت مندو دا حضرت شیخ ناس تا پہ نشترے دا حقانی واللسو طلبا چی دا دارلوم حقانیان کوڑا خطت پا دارالحدیث کے بدا حضرت شیخ صدا لگی دلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نن دا حقانی دا دارالحدیث اگا درو دیوار داگی چٹایانے داغی اغسطنی داغی اغا طالبان اب ویر کئی
حضرت شیخ په قیامت د سبا پورې په دغه مسند باندې بیا ناسته ونه کړی شي. زمنګ دا علما طبقه اسی مظلوم ده او دا مظلومیت د اوس نه ده. یوسف علیہ السلام خپل ورونو کوی ته گزار کو. د یوسف علیہ السلام بابا جان یو جمله ویلې ده انما اشکو بثی وحزنی الی الله. بس موږ خپل شکایت الله ته کو بل چاته نه کو. چاته کو فریاد دا نامعلوم کو چرته اغی چې دې داوی چې مولا په جمعات کې په منبر باندې د امن خبره نه کوي نو تا نه صرف دومره تپوس کوم چې زه دغه شیخ لاړې د دنیا نه تا په دې باندې شهید کو چې هغه د امن خبره نه کوله. نو یو تپوس کوم یو ساده سوال مې دی چې د شیخ په شهادت باندې امن رالی تا د امن دپاره دا کردار ادا کو تا د امن دپاره دا کردار ادا کو تا د یو سپینګري بوډا شیخ په سر کې ګولۍ داغ کړلې تا یو سپینګری شیخ د زرګونو علماو استاذ تا د زما عزتمندو د هغه د سپینو ډکو لاج ونه ساتو تا د هغه په سر د پیغمبر د وراثت دا د استار لاج ونه ساتو تا د منبر او محراب ته ونه کتل تا مدرسې او جومات ته ونه کتل تا د قال الله صدا ته ونه کتل تا د قال الرسول صدا ته ونه کتل تا د امن د پاره ډېر لوی قدم اوچت کو چې اوس سپینګیری شیخ په ګولو غلبیل کو تا امن د پاره کردار ادا کو په دې معاشره کې. زم تماشه کوم چې څنګه امن راځي زه به ګورم چې دا امن څنګه راځي د علماو په دې وینو ته کېدو باندې. او که څوک دا وایي چې ما د دین خدمت کو او د دین په خدمت کې مې یو سپینګیری استاذ د حدیثو عاشق د رسول الله هغه زما عزتمندو چې په کثرت سره د رسول الله سره زما عزتمندو ملاقات په خوبونو کې کوي هغه چې د چا تندي رسول الله په خوب کې ښکلی هغه چې ابوبکر صدیق ورته په خوب کې وایي کلم چې ته دارالحدیث ته ځي خوشبوی پورې کوه هغه استاد د حدیثو چې زما عزتمند هغه تر ابوبکر صدیق په خوب کې وایي دې طالبانو ته وایي چې کله حدیث ته کېنئ نو صفا ستره کېنئ خوشبوی پورې کوئ دا مې د محبوب علیه السلام د احادیثو درس دی. اے مسلمانانو دا حضرت شیخ دا درس حدیث دا دین نو دا د اسلام خدمت نه دی هغه چې په دې سپینګیري حالت کې د دې ذوب په حالت کې د دې بیماری په حالت کې یو دارالحدیث کې 1900 طالبانو ته درس حدیث ورکوي بلکې 1900 طالبانو ته درس حدیث ورکوي او د دې نه بعد د دې ملک کونې کونې ته ځي او د ملک نه بار ځي خلق د هغه واعظ او نصیحت ته ناست دي د هغه په زما عزتمندو د هغه په بیانات او په واعظ او نصیحت باندې خلق منځګزاره جوړ شو خلکو توبې ویستې د ګناهونو نه دا د دین خدمت درته نه ښکارېده تا ته د دین خدمت دا ښکارېده چې دا سپینګیری عالم د لارې نه لرې کا نو ته به د دین خدمت وکړې او تا چې کوم دی دوی کارنامه وکړه د اسلام دپاره. زه حیران په دې که قوم پرست وي او قوم پرست ګولۍ چلولي که د پښتو دپاره کړي که د امن دپاره کړي نو دا یې قوم پرست ته وایم دا د امن دپاره چې ګولۍ چلولي ده ته وایم دا د پښتو دپاره چې ګولۍ چلولي ده ته وایم ای زما د قوم میینه ای په پښتو میینه ای په امن میینه ته خو ما ته لږ دومره ووایه چې د حضرت شیخ په ګولو باندې چې تا په هغه ګولۍ وچلولې په دې ملک کې د قوم ترقي وکړله پښتو ترقي وکړله امن رالی تا خو موږ ته لږ وښیه او که د دې دپاره چې د اسلام خدمت کوما او د اسلام په محبت کې د دین په محبت کې د الله په محبت کې د رسول الله په محبت کې مې ګولۍ چلولې ده
او دا د اسلام دشمنو، دا د قرآن دشمنو، دا د منبر او د محراب دشمنو، دا د الله دشمنو، دا د رسول الله دشمنو، دا د دین دشمنو، دا د مذهب دشمنو. نو ما ته ووایه زما عزتمندو چې دا دین او مذهب او اسلام څه ته ویته، او د حضرت شیخ په شهادت باندې اسلام ترقی وکړه، دین ترقی وکړه، مذهب ترقی وکړه. ما ته خو ښایه چې زه هم پوه شم. او که څوک داسې وي چې هغه وایي چې د حضرت شیخ په شهادت باندې به ملک او قوم او ملت ترقی کوي، او هغه خلک وي چې د قوم او د ملک خیرخوا دي، او هغوی وایي چې ګولۍ مځکه چلولې ده چې د ده په مرګ باندې به ملک ترقي کوي، قوم به ترقي کوي، ملت به ترقي کوي. نو د دغې خلکو نه م تپوس کومه چې د قوم او د ملک د ملت د ترقۍ خو به چې کوم دی څه ناڅه ترقي خو به یې کړي، څه ترقي خو به شوي موږ ته مو ښایئ. او بیا د دې ملک مقتدرو ادارو ته م دا ویم، سوال پې کوم، سوال دا کومه چې زه په دې ملک کې اوسېږم، زه خپلو بچو له ډوډۍ نشم پیدا کولی، زه چې کور ته مالګه راوړم تا له ټکس در کومه، زه چې ماچس راوړم ته رانه ټکس اخلي، زه چې تیل راوړم ته مانه ټکس اخلي، ته مانه د هر یو څیز په خپل رزق کې چې د خپل پټې وکړمه د هغې کې م ته مانه ټکس اخلي. نو په دې مې صرف پوهېږه چې دا نامعلومه راځي او ما وجني، او دا مې د پاکستان د جوړېدو نه واله تر دننه پورې وجني. نو ته دلته سره پاره ناست دی، ستا کردار څه دی، ستا ذمواري څه ده، د دې ملک د قوم د دې ملک د واکدار ذمواري څه ده، ته واکدار د دې ملک د څه خبرې، ته په دې کرسۍ چې ناست دی ستا کردار څه دی، ستا ذمواري څه ده. ته به ماله امن نه راکې، په دې لاره کې ودرولي دي چې په لار باندې تېرېږم نه ماته یې ټوپک مه ګرځوه، تمانچه مه ګرځوه، ما ته په لاره کې اشاره کې پټکي والا راکوشه، د ګیري والا راکوشه، د کم ځای نه رالې، کم خوا تلی وې، څه پسې تلی وې، څه دې کول، چاله تلی وې، زما نه خو تپوس کې. خو په دې نه پوهېږم چې اسانه خبره ده، په افغانستان کې منصوبه جوړه شوه او د افغانستان نه سړی رالی منصوبه ساز رالی، او زما په شیخې په دې چارسده کې په بازار کې زما عزتمندو ګولۍ وورولې، او زما قاتل په رڼا ورځ باندې نامعلومه شو. نور ولاړ دی، هغه شیخ خو ګټلې ده، هغه ته به امام بخاري رحمت الله علیه استقبال کې ولاړو، هغه خو ګټلې ده. دلته په دارالعلوم نعمانیه او حقانیه کې طالبان انتظار کې ناست وو چې استاد به راسي، په حوض کوثر به ابوبکر صدیق د رسول الله سره په کوثر باندې ناست وو، چې نن به زما شیخ زما د حدیثو محدث به راسي، د دارالعلوم حقانیه شیخ به راسي، د دارالعلوم نعمانیه شیخ به راسي. زما د الله د ذات نه توقع ده، امید مې نه چې رسول الله به د ساقي کوثر به جام د کوثر نیولو، ابوبکر صدیق به ورسره، عمر فاروق به ورسره، عثمان ذی النورین به ورسره، علی مرتضی به ورسره. هاي زما عزتمندو، رسول الله به سره د صحابه کرامو د ساقي کوثر جام د کوثر په لاس د کوثر، زما عزتمندو د حوض کوثر په غاړه ناست دی، د چا انتظار کې د ترنځو نه چې کوم دی زما د حدیثو عاشق محمد ادریس را باندې رسول الله به په ساقي کوثر به په کوثر باندې انتظار کړي. دا پته چاته نه وه چې په دارالعلوم نعمانیه کې دارالعلوم حقانیه کې صرف طالبان انتظار کوي. دلته طالبانو انتظار کو، په حوض کوثر رسول الله د ابوبکر صدیق عمر فاروق سره انتظار کو، امام احمد بن حنبل انتظار کو، امام ابو حنیفه انتظار کو، امام شافعی انتظار کو، محمد ابن ادریس آغا ابن ادریس اگر انتظار کو، آغا ابن ادریس محمد ابن ادریس الشافعی رحمه الله اگر انتظار کو، استقبال کې به ولاړو، ګلدستې به ورسره وي. زما عزتمندو هغه به شیخ ادریس ته استقبال کې ولاړو، او زما عزتمندو دا به ویلې اے ابن ادریس، یا ابن ادریس ستا استقبال راغلی، محمد ابن ادریس الشافعی ستا استقبال کوي، اے د پنځلسمې صدۍ ادریسه ته راللې، ځه د ډېر لوی کړاو نه بچ شولې، د نن نه بعد به پتا غم نه وي، د نن نه بعد به پتا درد نه وي، د نن نه بعد به پتا خفګان نه وي. اے فرشتو به چې کوم دی په فرشتو به ورته
قبر کې आवाज کړي افرشوا له من الجنه والبسوه من الجنه، اے دته جنت بستر خوره کوي، اے دته جنت نه لباس راوړي ورته واغوندي. هغه فرشتو به استقبال کړي، امام ابو حنیفه به استقبال کړي، امام مالک به استقبال کړي، امام احمد بن حنبل به استقبال کړي، امام محمد به استقبال کړي، امام شافعی به استقبال کړي، اے ابن حجر عسقلانی به استقبال کړي، محمد بن ابراهیم زمای عزتمند هغه به استقبال کړي، امام نسائی به استقبال کړي، امام مسلم به استقبال کړي، امام ترمذی به استقبال کړي، امام مالک رحمه الله به استقبال کړي، حسین احمد منوری به استقبال کړي، شیخ الهند به استقبال کړي، قاسم نانوتی به استقبال کړي، محمد علی لاہوری رحمت الله علیه به استقبال کړي، او په اخر کې با شیخ سمیع الحق رحمه الله استقبال کې ولاړو. کم شیخ چې واپس رااله او د ترمنځونه بوته راځه حقانیت تر حقانیت کې به درس کې هغه شیخ تور تخپل غلبیل بدن د چاړو خودلې. زمونږ دا علما مسافر د دې لارو دي. ما ته درې مورز دا مختلف خلک میسجونه وکي، اے مولوی صاحب سوال د تکو ځان ته څوک ګرځوا، مال په ګرځېدو کو څوک بچ کېږي، دا ټوله دنیا به بچ شي. او پدیم پویو چې انجام آخري زمونږ د شهادت نه علاوه بل لار نشته. پدې پویو او نن ته دراس خبره مکما کله چې ما په چرمارای کې مدرسې له ځای واغستو، زه په دې پویم چې کله د مدرسې دا ځای پوره کیږي او دا مدرسه آبادیږي، نو یو وخت په داسې راشي چې هم په دغه ځای کې په دغه خلکو کې به داسې منصوبه ساز موجود وي. زما عزتمند چې هغه به دا نه غواړي چې دا مدرسه دې آباد شي، چې دې شي د انتظار هم پکې څوک کوي چې دا مدرسه دا به آبادیږي او چې څنګه آباد شي نو موږ به خپل چې کوم بد نیت ظاهرو او د بد نیت ظاهرېدل نه بعد به همدردي کوو او سار له به دا مدرسه زموږ په واک او اختیار کې وي. د نن نه څو میاشتې وړاندې یو ملګري له لاړم، د علماو چې ملګري مې دي، تکړه ملګري مې دي، ورسره کېناستم، ورته مې دا خبره کوله من څه چې کوم څه محسوسومه د هغه محسوسولو په اعتبار باندې دا خبره درته کومه. مدرسې له م ځای واخیستو، دا ځای د خلکو امانت دی، دا د دې قوم د چاندو امانت دی. زما نرور داسې شته چې هغه حافظ وي، عالم وي، زما پرونو کې نه حافظ ته او نه عالم شته، نه زما ته داسې سړی ښکاري چې هغه به دا منصب سنبال کړی شي. لہذا یو درخواست درته کومه، زما نه ریکارډینګ وکړه، زما دا خبره محفوظ وساته چې کلم زنوما د دې مدرسې به ستاسو سره د الله امانتي، د دې مدرسې تحفظ به کوئ، د دې مدرسې کې به چې کوم دی د دې نه به د دین مرکز جوړوئ، دا به آباد ساتئ، دا د خلکو د چاندو د پیسو امانت دی، دا امانت دی. زما بچي واړه دي، زما بچي داسې دي چې هغه ماشومان دي، زما نه بعد زما په مسند باندې نشي کېناستلی. که الله رب العزت غوښتله، الله توفیق ورکو او زندگی راکوله، الله حافظان جوړ کړل، عالمان جوړ کړل او په هغوی کې استعداد او هغوی دا مشن جاری ساتلی شو، هغوی د مدرسې سره امانتداري کولی شوه. خو زما عزتمند زه به یم چې او زما بچی دی، زما نه بعد زما په مسند باندې ناستی دی. ما تخپل رونه معلوم چې زما پرونه کې نشته داسې، نه حافظ ته نه عالم شته، نه د دې سره د هغوی څه کار شته، نه دا میراث دی، نه زما ضرور د دې سره څه کار شته، نه زما د یو غمخوا او خیرخوا د چا سره د دې سره څه کار شته. دا مدرسه به مدرسه سال لکو زما د مرګ نه بعد یو سړی راپاسي هغه دا وایي چې زه د مولوي صاحب تعلقدار یم، زه رشته دار یم، زه خپل یم، زه رور یم، زه عزیز یم، زه تربور یم، او دا مدرسې دا به زما سره چې کوم دی راسره وي او د دې چې کوم دی د دې دغه به موږ کوو، خدمت به موږ کوو. دا اجازت زما له طرفه چاته نشته. ما دوه دریو ځایونو کې ملګرو ته وویلې د نن نه څو میاشتې وړاندې او چې کله موږ د مدرسې دپاره خبره کوو، خلک وایي داسې وکړل، هغسې وکړل، پلان کې چل دی، ډنګری چل دی.
اس خبر نه ده. دا در شیخ یو جمله چلیږي بار بار په دې میډیا باندې، اے خلکو دومره د تویو چې تاسو خلکو خدای نه دی معاف کړي، پیغمبر هم نه دی معاف کړي، صحابه هم نه دی معاف کړي، نو موږ بس معاف کړي، موږ بس معاف کړي. چې کوم قوم الله نه معاف کړ، الله نه معاف کړي، پیغمبر نه معاف کړي، صحابه نه معاف کړي، اب د 15 صدای رحمان الله معاف کړي، اب د 15 صدای رحمان الله معاف کړي. کم قوم چې د شیخ ادریس غوندې سړي باندې ګولۍ چلی، اب رحمان الله معاف کړي. کم قوم چې د شیخ حسن جان غوندې سړی په ګولو باندې غلبیل کوي چې داغه په بدن چې چا د ګول گزار نه پرزو کېدو. او که څوک دا وایي چې د علماو په وینو باندې په دې ملک کې امن راځي، چې د علماو وینې دې توی شي. پرون د شیخ حسن جان درېمه وه، او پرون په کوټه کې د یو عالم لومړنۍ ورځ د شهادت وه، مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زما عزتمند پرون چې کوم دی نن د هغه دویمه ورځ د شهادت ده. دا د پښتنو دا خاوره دا د دې مولیانو په دې وینو باندې نه مړېږي. ما ته څوک وایي مولوي صاحبه حالات به ښه شي، زه ورته یم ساده سړیه زمانه د قرب قیامت ته رسول الله فرمایي فتنې به زیاتېږي. د دې خبرې تمه موږ نه ساتو چې قوم او ملک کې به امن او خوشحالي راشي، دا تمه زموږ نشته. ځکه رسول الله فرمایي چې فتنې به راشي، دا دور د فتنو دی. په دې دور کې ایمان محفوظ ساتل، په دې دور کې مدرسه او منبر او محراب حفاظت کول، دا د سعادت مندۍ نښه ده باز. او بیا چې عظیم شان مرګ د شهادت چاته ملاویږي، زما عزتمندو زه خو چې په خبر پوه شوی ما همیشه دپاره یو سوال کړی، الله ما خپل د پلار خدمت نه دی کړی، الله ما د خپلې مور خدمت نه دی کړی، الله ما د پلار قدر نه دی کړی، الله ما د بېوسه مور قدر نه دی کړی. خدایا که مور او پلار زما نه لاړ شي د دنیا نه، کیدای شي رانه خفه لاړ شي، زما نه که مخکې زما د مور او پلار د دنیا نه تګ کوي، کیدای شي زما نه خفه وي، کیدای شي رانه ناراضه وي، کیدای شي ګیلمن وي رانه. خدایا د مور او پلار مرګ ما ته مه ښیه، الله که زه مخکې لاړمه کیدای شي زما مور زما په زړه نه دعا وکړي، ما معاف کړي، زما پلار ما معاف کړي، کیدای شي چې زما بچی سینې سره زما مور ولګوي، کیدای شي زما دا پلار زما د بچي نه غېږ تاو کړي، کیدای شي زما د بچی نه غېږ تاو کړي. زما عزتمندو سترګو کې اوښکې راشي، زما د دغه مرور بچي ګیله ختمه شي، زما د دغه مرور بچي ګیله ختمه شي، زما د دغه مرورې مور ګیله ختمه شي. کیدای شي زما عزتمندو که چېرته زه مخکې لاړ شم د دنیا نه، کیدای شي زما مور ما معاف کړي، ما ته بښنه وکړي. عزتمندو مسلمانانو د شهادت مرګ چې چاته ملاویږي، پښتو کې یو شاعر وایي مرګ خو د شهید دی په شرنګار د سپینو تورو کې، ورکې شه سلګۍ د زن کدن په بسترو کې لا. د شهادت مرګ په دې پسې رسول الله تمنا کړې ده، الله ته سوال کوي خدایا ما د شهادت مرګ راکا. رسول الله فرمایي لبدت زما زړه دا غواړي، زه دا خوښومه چې د الله په لار کې شهید شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید شم، بیا ژوندی شم. د شهادت د مرګ نه زما عزتمند علما تېښته نه کوي، دا خو د رسول الله خواهش. او دې علماو ته زما عزتمندو الله دا مقام او مرتبه ورکوي. الله دې علماو سره ډېر د خیر معامله کوي. د قیامت پر ورځ به د عالم د قلم صحیح تللی کېږي، او د شهید د پین د شهید چې کوم دی د شهید په چې کوم دی وینه تللی کېږي، د شهید د وینې نه به د عالم د قلم دا صحیح درنه وي. الله پاک چې عالم ته یو مقام ورکوي د علم د وجنا، د درس و تدریس د وجنا، د مسجد د امامت د وجنا، د قوم د اصلاح د وجنا، د خانقاه د آبادېدو د وجنا، خو د الله په نظر کې د دې سړي یو مقام او مرتبه وي، هغه مقام او مرتبې ته نه رسي
الله ورته شهادت من ورکی چې هغه مقام ته ورسې چې کوم ته الله رسول غواړي. او موږ چې د علماو باندې نظر واچو، زمونږ دا مشایخ او کابر باندې چې موږ نظر واچو، نو زمونږ دا علما دې کې 90% زموږ عزتمند اکثریت دا شهدا دي. 90% علما د دوی مرګ د شهادت دي. خو صرف خفه په دې یو خبره وي چې کافر به وجو ابا کافرو، یهودی می وجنی نو یهودی دی، عیسائی می وجنی نو عیسائی دی، د بت عبادت کوونکی چې می وجنی اته داغه خدای ته بد ویما، هغه ته باطل ویما. مسلمان ته می وکي اذان کړي د الله اکبر ناره چې لګي دا می وجنی دنه می ګیله کیږي. تا ته می وکي اذان کړي، تا ته می الف باتا خودلې دا، تا ته می د جمعات دروازه خودلې دا، تا ته می د مدرسې دروازه خودلې دا، تا ته می کتاب خودلې دی، ستا د پلار په نکاح کې می شرکت کړی دی. ستانه د دې خبره تم نه ساتم چې تب ما گزار کې تارا پسې نه تړو، تا ویل 2 رکعات مونږ کوم د دې جمعې په دې ازر وخت په دې ازر امام پسې، په کوم امام پسې چې د نیت تړلې دی، پاک امام چې کله گزار کې استاد ضمیر تا تسوي. رسول الله چې د طائف په وادیو کې خلکو په کانو ویشتو، نو رسول الله یو جمله ویلې وا، اللهم اشکو الیک ضعف قوتي، الله د خپل کمزوري شکایت درته کوم، الله د خپل بے وسۍ شکایت درته کوم، الله د خپل بے وسۍ شکایت درته کوم، الله د خپل کمزوري شکایت درته کوم. الله چاته مې حواله کې چې ما سي کې نو تندې راته تریو کې، الله چاته مې حواله کې چې ما سي کې تندې راته تریو کې. الله چې ترانه ناراضه نه کړ نو د نور چا پروا نه ساتم. اور رسول اللہ میں فرمائی یذهب الصالحون الاول فالاول، نیکان بزی نمبر پر نمبر، ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر. د اوربش او د قجورنا لاندې چې خلق قجوري دا غونډي کې هغه کم بصور کې پاتې شي، خلق داغي پروا نه ساتي. د قجور کاټن نه قجوري چې راغونډ کړي پاغي کې د قجورو د بصور کې پاتې شوی دي، سو کې نه راخلي بس خلق لته ور کې خو گزار کې کاټن گزار کړ. اوربش دي اوربش خلق رواني پاغي کې کمبور پروت دی، کمبوس پراته دي، هغه څوک نه راخلي بس ویلره کاله کې گزار کړ. لا یبارهم الله بالتن، الله پاک له دې پروا نه ورځي چې په خلق کوي بټي. او نعمت الله د انسان نه هغه وخت کې اخلي چې کله د نعمت نه قدر شروع شي. زمون د پښتونخوا دي خلکو د دې علماو د دې منبر او د محراب د خاوندانو نه قدر شروع کړه، الله ته واغستل نمبر په نمبر باندې اخلي. او دنیا چلنګيږي دا به د سنړنګيږي چې په جمعات کې به خلک تهجد کوي، ذکر او اذکار وي، منځونه وي، روزي وي، او به دنیا الله رنګي. نا علم به ختم شي، علم به څنګه ختميږي؟ د کتاب نه به ټکي ختم شي؟ نه. کتابونه به ختم شي؟ نه. چاپ به ختم شي؟ نه. علم به څنګه ختميږي؟ علم به بقبض العلماء، د علماء په اغستو باندې ختميږي. الله به علماء غون کی وا بیلی، او چې علماء والی نو اس اکو بکو به پاتې شي، او د اکو بکو الله پروا نه ساتي، دنیا بړنګ کی. ار یو سره بزان ته مفتی وای، ار یو سره بزان ته پوی وای، ار یو سره بزان ته سمجھدار وای، ار یو سره بزان ته خيار وای. خلق برازي هغه سره چې علم وسره نشتا، هغه سره چې د فتوی نه خبر نه ده، هغه سره چې د بسم الله د ترجمې نه خبر نه ده، هغه سره چې د بسم الله په باب باندې نه پويږي، هغه سړی نه به خلق د مسلو ته پوسونه شروع کی. ابا په خپل گمراهي خلق بم گمراه کوي، خلق به ته پوسونه کوي، دا به جواب ور کوي، هغه په خپل سورزینا په خپل گمراه نه نور خلق بم گمراه کوي. الله پاک په دنیا له یو غلط ور کی ختم دی کی. د شیخ د شهادت نظر سلور رضی مخ کی مدرسې په دې سین کې تاویدم چې مونږ کم نه وځي اگسته، او دلته تاویدم په دې لار کې
सोच में कहो, फिक्र में कहो कि इंशाअल्लाह अजीज बेसमेंट बाने कार शुरू दे, बेसमेंट मुकनस्तो उस पागी की बुनियादुन अब हम इंशाअल्लाह नन पूरे शी साल अब पागी की रसिक कार कहू न से खुशाल उमा खुशाल पदीम च इंशाअल्लाह अजीज कार दे पतेज़ रवान दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बदा बेसमेंट जर्र उजत की ना तालिबान बा अल्लाह जर्रा वली इंशाअल्लाह जमुन जुन दे तालिबान सरे कि तालिबान सर नास्ती मुंग खुशाले कि तालिबान ला सर नहीं न जुन पयो लम्हा के मजा नहीं। ना सोचो फिक्र में कहो कि अल्लाह बेसमेंट बरोखी जी पर बेसमेंट बने पास बच कम ने कमरी शुरू शी और इंशाअल्लाह चिरारवान दस्तरबंदी बे इंशाअल्लाह उंदल तको पदी सोचूनो फिक्रून क्यों मां और दा सोच में कहो कि हजरत शेख पर अवलम को अल्लाह तो मंजूर हवा और चिकन हजरत शेख राशि नशीक से बमा तकल कले जुमला वेला अलका विदाकार खुद से दे हजरत शेख से हर चासर मोहब्बत हूं ज़दा दावनकुम कि सिर्फ मां से मोहब्बत हूं ना अल्हम्दुलिल्लाह हर यो च दावा की पखपल ज़बान 100% सईदा हुक्मा और चा बारा तकेले पुन के शेख से नरल टेम वाला नमा तबेल ता इनकार न कई मां और तेल इनकार रात न कई दादा हजरत शेख से मोहब्बत ते खुजमा जमीर इजाजत न कई जजा हजरत शेख से तू हम खामा खाटे मरा का नमा बहादुर शेख से अक्सर बयाना न कोला हुक्म में वर्तऊ कला न वर्तब में हजरत तास उगोरे को कीगी अला कल कल बसर मुंग द खत्म नबुवत पर मौजू खबरी कोली यो वारी में सर खबरी कोली मातल दिल तपदीस जमन पदी इलाका बांध सवख की कादिनियत जमानी को शाहजादा बाबाजी रहमतुल्लाह अलैह दिल तपदी तंगी की सड़े पैदाशो अगर पैगंबर दावो उकला जमानी की फतवा वरकला चिदा सड़े वाजिबुल कत्ल दे। अच्छा अमल को बेद अंग्रेज हुकूमत ते जमा पनी के पांसी उखतला चिदे पांसी अडर उशो ना तूल खलक रुवतल अगर पांसी अडर वापस कैंसिल शो वे जमानी के दीन खिदमत देर खड़े नसलवेख तो कालो ना ज़ैद अहादीस खिदमत खड़े वे मां और तेवरा जेल ची बाबा जी द दीन पहाड़ शाबे की खिदमत करे दे खुदा रा तू आया ची कम अमल मुतमइने ची दी अमल दो जिन अल्लाह समा माफी के मा बप्रीदी मेरा तेवे ची इस बाने मुतमइन ने मा सिवा द अगा उरजना ची कमी उरजी में द खत्म नबुवत पर दिफा के पर जेल की तीरी कड़ी दी द कयो ची जान द पर उसीले गड़म ची द क़यामत पर में अल्लाह द दी द खातिर माफ की ची द खत्म नबुवत द दिफा द पर द पर जेल की उरजी तीरी कड़ी शेख से रहमतुल्लाह अलैह बा दीर इंतहाई मोहब्बत को ची मिलाओ बशुम तपोसु न मेरा नकोल कारगुजारी मेरा न औरे दला जमा इज्जतमंदो दीर मोहब्बत पैसा तो न माते सवक की खबर उकला मौतिल हजरत दा खबर दसिना दसिना नागुई खपल या सूच दियो खबरी मुबारक की माल आम खबर वा इल्मी खबर न वा मा तो इचना हालात थोड़ी खदी मौतिल हजरत न दिखो चिकरा खबर अमदासी वा चौरा तीर शुलिंग अब हालात बदल शु नमाते अलग कथा चिकमा खबर कड़ी वा खुटिक वा मौतिल हजरत दाखिल गदी उलमा कदर ने दाखिल गदी उलमा कदर ने न हजरत मावेन चिराशी माते बोई छी अलग वर्ता खुड़ी कार करे दे खलाना चापी रशवा मैं जबर तेम ची हजरत तासी जुमला दलता वेलेवा आ जुमला तासुदा वेलेवा चिकला मुन नक्शा पेश कोला न हजरत शेख से पखपल तकरीर की वेले वेदा दच कमा नक्शा छोरा पेश कला तास वसी गए लग वक्त बाद बा पसो काल की बदा दसी उजली की लेकर नवर और दस्तूर पर शांति बहुजली दा हजरत शेख तसलीदुल दा जुमला मैं जबर तेम ची हजरत अल्लाह पाक स्तासु दस्पिन उडकुलात सातले अल्लाह स्तासु द पटकी लात सातले देख अल्लाह स्तासु द दीन द खिदमत लात सातले
الله تاسو دې خلکو ته پاتې را نه وستلې الحمدلله کلام تاو شوی دا بیسمنٹ باندې امکار شوی دی برم کار شروع دی ما کال چې راځي ان شاء الله العزیز په ګوې میاشتې پاتې دي دا چې راځي تیریږي بره به کمریم شوي وي لاندې به بیسمنټ هم شوی یو ښکلی پیزاب وي حضرت شیخ چې دا سیکړې به خوشحاله شي او که تاسو کوم کسان موجود وای نو چې کله مونږ خلکو ته هلته ویلې یوه حصه د دې قیمت 1900 روپۍ دی د یو فوټ قیمت 1900 روپۍ دی نو ما ته ویل هلکه وي ما له یو لس سیسي ولیکه او دا یې راته وویلې چې اوس خو را سره نشته دی خپلې را سره نشته د چا نه بدلوالم بیا په دې مردان کې پروګرام او ما حضرت شیخ صاحب چې کوم دی ملاقات وشو حضرت شیخ صاحب ما ته وایي هلکه په سټیج باندې هغوی راوختل ما تقریر باندې ما ته ویل هلکه ګوره ته ستا قرضدار یم ورکه ویل کې پیسې والا نو 1,000 روپۍ ورسره وي او 1,000 واڼه یې ماله راکړلې ما ته وایي به دا راسره دي زه بیا به ګورو ما ورته د چا باره کې ویل مال حضرت ملګري دي مشورې خلکو له ورکوي پلانکی صاحب دی دا شیخ صاحب ورسره تعلق دی د هغه منونکی دی سفارش وکړه نو ما ورته حضرت حدیث مبارک کی راضی اشفعوا فتوجروا سفارش ته سوالګری وکي نبی اسلام صحابه ته چې تاسو ته اجر ملاوي شي نو ما ورته حضرت دا پلان کی سره تاسو تعلق دی دی پلان کی سره تعلق دی تاسو ورته لګنه موږ د مدرسې بناو نو ما ورته کسان خودل ندر ادم خیل کسان دي زمام مس تعلق دی خو محبت ساتي خمینه کوي خو قدردان خلق دی خو عزتدار خلق دی خو په دین مین خلق دی ما ورته نو ما ته چې زما نه خو ستا ډېر تعلق دی ناسته پاسته خو ستا ډېره ده ما ویل حضرت زه کشر یم او تاسو مشران یې زما خبره نه غورځئ خو چې ستاسو وي نو ستاسو هغې کې به ډېر زور وي نو ما ته ویل چې ځم به د سره یا به زه لاړ شم او مخامخ په اوسه خبره وکړم حضرت د دنیا نه تشریف یوړو ډېر زړونه غمجن کړل حضرت ته خو مقام ملاو شو خو ستاسو زموږ امتحان شروع شو نن زمونږ د شب قدر د مانځه نه بعد به د شب قدر نه یو قافله ځي 400 ته ځکه زمونږ د علماو 3 ورځې ډیډ لاین حکومت له ورکړی چې په 3 ورځو کې به تاسو دا قاتلان ګرفتاروئ او دا 3 ورځې زمونږ د خفګان وي په دې 3 ورځو کې من خلکو دا غوښتل چې دا ملمانه به راځي د حضرت شیخ تعزیت له به راځي جنازې له به راځي واہ شیخ صاحب ته د امام احمد ابن حنبل ته د امام مالک د علوم امین وی حضرت شیخ زما عزتمندو داسې جنازه چې زما عزتمندو په تاریخ کې د داسې جنازې څوک تصور نشي کولی ټوله علاقه ډکه په ګنټو خلکو پیدل سفرې کړي دي من ګاډی ودرولې د جنازه بایپاس سره من چې د شپې راورسېدو سره پاسه 11 بجې وي او خلق د لارو نه واپس شو خلکو ته د جنازې تکبیر هم نصیب نشو دومره خلک واه شیخ صاحب واه ساجیبه مرګ الله د شهادت درکو تا خو ګټله خو موږ ته به ستا په شان د شیخ میلاو نشي د طالبانو کتابونه نیمګړي پاتې شو د دارالحدیث دیوالونه به د قال الله قال رسول صدا ستا د خولې نه وانه وړي د قیامته پورې ستا اواز خاموشه شو تا به د شپې ډېره ژړا کوله اوس پر ته فرشتو ویلي چې نم که نومت العروس وده شه څنګه چې ناوې وده کېږي وده شه تا ته به فرشتو د جنت لباس اچولی تا ته به فرشتو د جنت بستره خوره کړي ای شیخ وده شه آرام وکړه ډېر ستړی شوی د شپېتو کال نه د عمر اوښتی او کله یو ځای کې کله بل ځای کې شپه دیم بار سفر کې ورځ دیم بار بچی دیم چې کوم دی زما عزتمندو دردېدلي رونه دیم دردېدلي شاګردان دیم دردېدلي او مقتدیان دیم دردېدلي او زمونږ په دې قوم کې یو خبره ده چې کله سړی ژوندی ناقدري کوي چې کله د دنیا نه لاړ شي بیا موږ خبر خواته لاړ شو زه دې خلکو ته یم خلکو دې خر د موږ دا مخونه د خرو سه مه لګوئ د سپو سه مه لګوئ د خنزیرانو سه مه لګوئ دا پټکې مې سپي ته مه په سره وه دا پټکې مې خر ته مه په سره وه خیر د جنازې له مې مه راځه څه خبره نشته دومره څوک به وي دومره به څوک وي چې زما جنازه به وکړي دا لارې مه تنګوئ دا کوڅې مه تنګوئ دې کوڅو کې چې کوم دی ویر مه کوئ
په دې لارو کې ویر مکوي روس تر پس چې کم دي شیرونه موه خیر دی خیر دی یو څو کسان مم جنازه وکي یو لسته کسان به جنازه بم وکي څوک به دومره بم جنازه وکي خدا ترتیدل د دنیا نه ملګي رټه ما بچی ما جړوي شیخ صاحب د شهادت خبر رااله زم مدرسې تتلم په دې سوچ باندې چې زم په مدرسې کې به سبق پېما زما خپل کار پرې خود پکټ کې کېناست الله دا څنګه خلق دی رحمان الله سره خو ځکه نه لګي چې رحمان الله سپور استغي وای رحمان الله سره خو ځکه نه لګي چې د اخلاق خنه دي رحمان الله سره خو ځکه نه لګي چې د چاندي وپړي رحمان الله سره خو ځکه نه لګي چې د پچاندو کور جوړ کړي رحمان الله سره خو ځکه نه لګي چې په چاندو باندې گاډي اغستې رې رحمان الله سره خو ځکه نه لګي چې دا څنګه خبرې کوي دا اخلاق خنه دي دا بیوقوف دی الله زما شیخ خدا سينو الله زما شیخ خدا سينو خدایا دای تعالی په درد دیدل ګولو قلبیل درولې ګو الله دای معاف نکو الله دی خلق دام معاف نکو او زر ته قسمیت اورم زمې عزت مندو چې زمنګ د دې نیکانو د دې عوام مسلمانانو نونو او درد دیدل وی درد ول علماء نسومره خلق ازارم واغست الله بد دی اوخ کو ته نه ګوري چا اوخ ته خو ګوري نه چا کچکول ته خو الله ګوري رانسکوره به در باندې کی رانسکوره به در باندې کی ګوره الله دې موږ تاسو دې علماء قدردان جوړ کی مانځن آباد علماء کرام په قیادت کې بچار صدی تا د دې ذل چار صدی ټول خلق را جمع کیږي صرف د دې د پاره چې زما دا ملک دی کې بد دی عالم د دې طالب قدر کله پیدا کیږي کله په دې ملک کې دی پښتنو د دې وینې تحفظ راځي زما د حکومت ذمہواری سره دا به مال تحفظ نه کوي نه د پسر دا ذمہواری نه پتا چې دا د خپل رعایا خیال اوساتي صرف تنخواه غستل خو نه دي صرف پلار کې چې کم نه پنځوسی تلاس کول خو نه دي چې پلار روانه پنځوسی تلاس اونې سي جوالا دا خو نه دي ستاسو موریدا او کومنګ تاسو غني پاتې کیګو نمبر برازي علما بزي پرون نابل پرون شیخ ادریس صاحب لاړې پرون عبدالحق لاړې سار لب رحمان الله نه بل ورس ببل نه بل ورس ببل نه زما عزت مندو خراتو اے چې علما لا شستا او زما د بچي بسحالي د دې منبر او د محراب او د دې جمعات بسحالي د دې قران بسحالي چې علما لاړل دا مظلوم قران به الله ته شکایت نه کوي به ورته خامخا دې د وجنه عزت مند مسلمانانو ورونو کم مرګري تک کوي ان شاء الله دلته بچ کم دی گاډي راځي ځان له خپل گاډي وکړي چا سم موټرسایکل په موټرسایکل باندې چا سره گاډي په گاډي کې چا سړی ته بزي احتجاج بریکاټ کوي زمې عزت مند مونږ د ملک د مقتدر ادارو نه غوښتنه کوو او دا ورته کلاو او په کلاو الفاظ باندې وي کو د علماء په شهادتونو باندې ستا په ملک امن راځي خوشحالي راځي ترقی راځي عزت تعداد خای مونږ به تسنی نسو مونږ به د خپل سینې تاسو ته ونیسو د دې ملک د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره به مونږ قرباني ورکړو مخکې مونږ ورکړي اوس به ورکو زنا وخت کور تر عالم پاغ ورځ باندې جنازې نه چې د جنازې نه عالم سه یولس بجې وي زمونږ د طالبان التهي د شپې څوکیم کوي خیالم ساتي ما چې ارن گاډي او زما دا بچی مال رال د سراته قتل مون قاسم خپو غم جنو او اسمه دې لراله یو ورځ بداسي چې دا بچی به د دروازې له ناراضي او نن چې دا زما بچی د دروازې له پدینی مشپمان دراله د خدای په ذات مې قسم وی پدی باندې یو ير سوردا چې کینن خو یو ملاس پینګیره چا په ګولو غلبل کړي چې زما د بابا جان بسحادي یو واری را تمور وی زما مور ما توي یو ځلې مې استاد الله سره ټک پوچ راځي مې راته پلار وی بچیا زبردا سره ګرځم نزور ته لالا تما سره سکه نیما سبا ټوپک را سره چې ته چرته زی زبتا سره زور ته لالا ته ټوپک نیوي شي ستاسو پسترو کې نظرم نشتا دا علما
زمې عزتمند دا د شهادت د قسمت والا خلکو ته مرګ ملاویږي پته نه لګي زمونږ په قسمت کې شته مو کو نشته خو زمې عزتمند الله دې د حیا او د عزت او د وقار او د عفت زندګۍ سره او د شهادت مرګ الله راکړي الله دې ذلیل نه مري الله دې داسې ځای کې نه مړ کوي چې هغه ځای کې زمونږ د ایمان خطر وي هلته پرې وشرمېږو هلته دې پټکي ته خلک سپک وګوري هلته ګیري ته خلک سپک وګوري هلته منبر او محراب ته څوک سپک وګوري زه وختي د کوره راوتم ما ته چا میسجونه کړي په دې میسجونه وټساپونو ما دا میسجونه کتل مالک شانتی را سنت برابرول نه کټ کې موبایل پروت आवाज مې پیتیس کو نو زما لور رسول الله لاړه د غوږ نیولای دی زه اوس لګېم خپل کار کوم نو ما ته وی هغه کس راته چې کوم نه میسج کوي چې مولوی صاحب یوازې مونږ د کورا دا او کا هغه کا پلان کې او کا ډینګره او کا ما چې کده شو کتل نو د لور مې ولاړه وا نو د لور مې چې کوم نه ما ته ګاډي کې سي ما ورته لاو ګاډي کې سي کدی کوئی دا حالات د دې څه چې کوم نه دا علما بلد دي موږ د شهادتونو د مرګونو نه یریږو د شهادت مرګ پسې علما د سیګرځي لکتهږي چې بو پسې ګرځي صرف دومره خبره ده چې وجه نه می پسا قصور می سره ګناه می سره خطا می سره غلطی می سره صرف پدی باندې خپای نور زمې عزتمندو ما خود رسول الله کتلی رسول الله یو طرف ته لخر تشکیل کو او جهاد لتلی دی هغه جهاد لا هغه زیت چلاړل زمې عزتمند رسول الله مبارک صحابه کرامو حمله وکړه یو سړی د ګډي چيلې سره رامن ډکړه دی لارې تا او زمې عزتمند هغه دانو وتل چې جوړ تیم چې مسلمان شوی ما لا اله الا الله وما پدی پویږي کنه هغه تل اسبنا غالبا داسې الفاظ ویلي هغه بل دا ثابت شوی دی حضرت خالد بن ولید خنجر واغستله تور واغستله نیزه یا تور ور سره دا او په دې سینې کې وو اسړې و مړکو رسول الله مبارک ته واقع بیانې رسول الله مبارک ورته هغه ته تداسي ورته به مړکو وې د الله محبوب د یې د الله سیدا سے وکړ نبی اسلام ورته حلا شققت قلبه تولد سینې سیر کولا چې د پړ کې دا خبر رښتیا را کو دروغ دا رښتیا وای کو دروغ وای نبی اسلام بار دا خبره کولا حضرت خالد بن ولید وی کاش چې په دې ورځ باندې مسلمان شوی چې وینه مخکې نه مسلمان شوی چې زمانہ دا کار دی وشي نبی اسلام فرمایي چې کلمه ویلا د زمانہ خپل وینه محفوظ کړه د خپل مال محفوظ کو د خپل عزت هم زمانہ محفوظ کو زمې عزت مندو اسلام یو عالمگیر دین دی اسلام د سلامتی درس ورکوي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان اگر چې د لاس او د جبه نه بل مسلمان محفوظ نن موږ د اسلام تشریم د خپل مرزي کو د خپل خواهشاتو مطابق کو زنه پویګم چې اسلام څه شی الله دې موږ تاسو ته په سمجھ را نصیب کړي الله دې عمل کولو توفیق راکړي هاذا واخر